نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترفع زينة الدنيا سنة 50 و100. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. وفي رواية لو كان العلم معلقا عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم لا يجدون أعلم من عالم المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على صحيفة، فما في المشرقين له نذير ولا في المغربين ولا بكوفة، يبيت مشمرا سهر الليالي وصام نهاره لله خيفا. فمن كأبي حنيفة في علاه إمام للخليقة والخليفة، رأيت العائبين له سفاها خلاف الحق مع حجج ضعيفة، وكيف يحل أن يؤذى فقيه له في الأرض آثار شريفة. وقد قال ابن إدريس مقالا صحيح النقل في حكم لطيفة بأن الناس في فقه عيال على فقه الإمام أبي حنيفة، فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. وصان لسانه عن كل إفك وما زالت جوارحه عفيفة، يعف عن المحارم والملاهي ومرضات الإله له وظيفة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو اوریدونکو خبره خو باید په توجه واورو، نه تاسو په جذباتو کې راسي او نه زه، هم به تاسو حقیقت ته ځانونه تسلیموي او هم زه، نه به تاسو پر حقیقت سترګې پټوي، الله شاهد دی، او نه هغه کسان چې دا خبرې اوري هغه پر حقیقت سترګې پټوي. الله پر ځان باندې شاهد کوي، الله تاسو ویني، الله حاضر دی. که تاسو په دې ټولو خبرو کې یوه خبره د قرآن او حدیثو یا د مذهب د کتابو خلاف ولیدله، تاسو یې مه منئ، او دا خبره به اوري چې کمی خبرې واورېدل سولې، موږ به په پوره عزم او هوډ باندې پر دا خبرو باندې عمل کوو، صرف نظر کوو به نه، غورځوو به نه شاته، د چا په مقابل کې د دې لپاره چې موږ ته علمیت یا معلومات حاصل دي نور پر اوزار کو، د دې لپاره به نه خبره اوري او نه به عمل پکوي. که سړی معلومات یا علم د دې لپاره زده کوي چې مقابل طرف په مات کې او د ځان لپاره یو شهرت حاصل کی، دا هم په شرعي اصولو کې اصل نه دی. مګر کله چې بیا د حق او د باطل ترمنځ خبره راځي، که څوک په خپل علمیت و معلومات باندې حق معلومات وي، حق علمیت وي، باطل پر اوزاروي، باطل ته شکست ورکوي، ناحقه طریقه په ماتوي، د ناحقې طریقې مخه نیسي، دا بیا د ثواب کار دی. تاسو به زما ورونو خبره په دې نیت اورئ چې الله رب العزت په موږ کې غلطۍ اصلاح کړي. دا موضوع چې ما ټاکلې وه د تقلید په باره کې، موږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی د مذهب مقلدین یو، په دې باندې فخر کوو، په دې باندې ویاړو،
دا مو پړانده دماغ یا پړندو سترګو دا تقلید نه دی تسلیم کړی. موږ رونان دیو، نظرونه مو ویشتي، دماغ مو ویشتي، فکر حساس لرو، علمیت را سره دی، معلومات را سره دی. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی حنفي مسلک څخه موږ تیښته نه اختیارو، بلکې دا د ځان لپاره داسې یو افتخار بولو لکه څنګه چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه د ځان لپاره فخر بولو. همداسې په مذاهبو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی، د نعمان بن ثابت رحمه الله تعالی، د سراج الامه رحمه الله تعالی، د دغه امام په شا پسې موږ پسې یو، د هغه لار موږ تعقیب کړې ده. په دې لار کې دلایل سته، په دې لار کې نجات سته، په دې لار کې قرباني خلکو ورکړي دي. دا لار داسې لار نه ده چې یو وخت د ناکامۍ سره مخامخ سوې ده. د کومې ورځ څخه چې د حنفي مذهب اساس ایښودل سوی دی، د کم وخت څخه چې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په دې دنیا کې الله رب العزت پیدا کړي، کم علوم او معارف چې الله رب العزت دته ور نصیب کړله، د هغې ورځې څخه بیا تر نن ورځې پورې موږ په دې باندې ویاړو، فخر کوو چې لله الحمد چې موږ په خپل اسلامي ځلان تاریخ کې داسې انسانان لرو چې موږ ته خبره هم په احادیثو ثابته را رسولې ده، موږ ته خبره هم په قرآن ثابته را رسولې ده. په دې باندې موږ فخر کوو، شرمیږو نه، او په دې باندې یو رقم بېغیرتي نه محسوسوو. تاسو به د زړه له کومې څخه پر دې باندې وایاست چې الحمدلله. ولې؟ زه یو دلیل درته وایم. که انسان چیرې په خپل دماغ باندې، لکه بله ورځ تفسیر کې هم دا خبره تېره سوله د احکام القرآن للجساس په حواله باندې، نو دلیل درته وایم چې که یو انسان خپله خبره د ځانه څخه جوړوي، خپل دماغ په کار باندې اچوي. تېره ورځ په تفسیر کې دا خبره ما درته وکړل د علامه جساس رحمه الله تعالی په حواله، د احکام القرآن د تفسیر په حواله باندې چې دی مصنف دی، هغه لیکل دي که یو سړی په خپل دماغ باندې د ځانه څخه یو طریقه جوړوي او هغه طریقه باندې عمل کوي او د ثواب او د عبادت په نیت یې کوي، دا بدعت دی، دا ناروا کار دی. نو موږ چې کله د خپل دماغ جنګو، د خپل دماغ څخه کار اخلو، نو 1400 کاله بعده به زموږ په دماغو کې د هغو حلالو شانو پر ځای څه رقم حرام راغلی وي. ایا زما او ستا فکر به حق نتیجې ته ورسیږي که 1400 کاله مخکې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی فکر چې رسېدلی و؟ یو څه د عقل څخه هم کار اخیستل پکار دي. یو کتاب کې ما لیدلی دي، وایي که یو سړي ته الله رب العزت دا ونه فرمایي چې ته پر ایمان راوړه، زما پر رسولانو ملایکو ایمان راوړه، پر قدر ایمان راوړه، د قیامت پر ورځ ایمان راوړه، که دا هیڅ اوامر نه وي په دنیا کې د انسان اوسیږي، د رب العالمین دا تخلیق دومره زورور دی چې د انسان عقل باید دا فیصله وکړي چې زما د رب پر ذات باندې ایمان دی. زموږ عقل زما ورونو باید دا فیصله وکړي چې موږ د خپل اختیار نه یو، زموږ ازادي خپله ازادي نه ده، موږ په قیوداتو کې یو، پر موږ باندې حدود سته، موږ د سرحداتو څخه وتلی نسو، موږ په دایره کې را بند یو. ځکه نو مولانا قاری محمد طیب رحمه الله تعالی خطبات حکیم الاسلام کې دا خبره کړې ده چې د مسلمان او د کافر تر مابین یو فرق دا دی چې د هغوی ازادي بلا قیده ده، د دوی په فکر او نظر، زموږ ازادي مقیده او پابنده ده. خبرو خو انشاءالله پوهیږو. نو الله رب العزت په دې دنیا کې د خپل دین د حفاظت او ساتنې لپاره زموږ په اسلامي تاریخ کې بلکې د آدم علیه السلام څخه راشروع تر نن زمانې پورې په صدیو کې داسې افراد پیدا کړل چې الله رب العزت خپل دین په وساتي. الله زما او ستا کردار او زما او ستا حرکات ته ضرورت نه لري. الله رب العزت د تابعینو خدمتو ته ضرورت نه درلودی. الله رب العزت د نبیانو د راستولو لپاره هیڅ ضرورت نه محسوس کړي. الله رب العزت هیڅ احتیاج نه درلودی، صرف د دې لپاره چې دغه انسانان د خپل دین د خدمت لپاره ولګوي، استعمال کړي. الله رب العزت پر انبیاو احسان وکړي، پر صحابه احسان وکړي، پر تابعینو احسان وکړي، په هر صدی کې پر افرادو احسان وکړي، زما او ستا په زمانه کې پر ما او تا احسان وکړي. الحمدلله. تیر بیان کې به دا خبره انشاءالله تعالی ما کړې وي چې په زرهاو انسانان په غلطو خدمتو باندې فخر کوي، پر ما او تا باندې الله رب العزت داسې احسان وکړي چې نن ما او تا باید فخر وکړو. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی د مذهب منل، د هغه تقلید کول، د هغه په مذهب پسې کېدل، دا یو لوی احسان دی د الله رب العزت له طرفه. نو که زه اصلي موضوع ته راسم، باید یو څه مخکې داسې خبرې وکړم چې زموږ او ستاسو په اصلي موضوع باندې هم بیا سر خلاص شي او پوه سو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وخت کې خدمتونه وکړل، هیڅ یې ونه سپمول.
ان تر دې چې د حضرت عایشې رضی الله عنها دغه تور چې پر دې باندې لګېدلی و چې حضرت عایشې رضی الله عنها العیاذ بالله الله دې پناه را نصیب کړي د دې خبرې څخه، الله دې توفیق نه راکوي چې دې زنا کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله په خاطر دام برداشتوي. لوږه و، تنده، د خندق په غذا کې پر نس باندې ډبرې تلل، دا خو عادي کارونه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د بدر په غذا کې د کفارو په صف کې چې کله صحابه کرام درېږي، صحابه کرامو ته جنگي تاکتیک ورشي، دا خو یو عادي کار و نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د شپې په تکه توره تاریکه کې راوتل، د ابو جهل سرای او وکور ته ورتلل، دا عادي کار و نبی کریم صلی الله علیه وسلم. یو سړی د خپل ناموس قرباني ورکوي، یو سړی د خپل عزت قرباني ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله په خاطر د خپل ناموس و قرباني ته هم حاضر سو. که تاسو ته اوس یو څوک پیغور درکوي د امام اعظم ابو حنیفه د مذهب او تاسو تشکنځل کوي، تاسو ته پوچ رد وایي، دا قرباني ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لیونتوب لقب برداشت کوي، د جادوګر لقب برداشت کوي، د کاهن و نجومګر لقب برداشت کوي، د شاعر لقب برداشت کوي. ما او تا دغه نسو برداشتولی چې ته ولې د حنفي مذهب مقلد یې؟ الحمدلله. کاشکې چې زموږ په عقل کې یا زموږ دماغ هغسې کار کولی، هغسې ماغزه زموږ په عقل کې وای، یا هغسې ماغزه وای چې عقل ځینې پیدا کېدلی، کم ماغزه چې صحابه کرامو درلودل. هارون رشید د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی په باره کې وایي امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی چې د عقل په سترګو کم شان ویني، نور انسانان یې د سر په سترګو نسي لیدلی. د وخت بادشاهان ورته تسلیم. عبدالملک بن مروان په زمانه کې پیدا سوی دی، هغه ورته تسلیم. هارون رشید سوای د زمانه بادشاه او خلیفه دی. وای امام ابو حنیفه رحم الله تعالی د عقل په سترګو هغه شان ویني کم شان چې انسانان د سر په سترګو نسي لیدلی. نو الله رب العزت د دې دین خدمت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړي. الله رب العزت د دې دین د خدمت لپاره صحابه کرام استعمال کړله. پرون په ترجمه کې دا خبره وسوله چې الله رب العزت د دې دین د خدمت لپاره صحابه کرام مختلفو دولتو ممالکو ته واستول. افغانستان ته صحابه کرام زما او ستا د مالو لپاره نه دي راغلي، زما او ستا د ښځو لپاره نه دي راغلي، زما او ستا د دین د خدمت لپاره راغلي دي. چې دا افغانان چې په افغانستان په دا حدودو کې اوسیږي، یو وخت باید د دین په نعمتو باندې سمبال وي. متاسفانه کم نعمتونه چې صحابه کرامو د تابعینو په لاس راورسول، نن قوم د هغه نعمتو څخه قصدا ځان محرومه کوي. الله به یې په سزا رسوي. تاسو یې شاهدان. ځکه چې دا ځینې اشعار ما وویل، په هغې کې دا خبره پرته ده زرازر انشاءالله که وخت یاري وکړله. هغه اشعارو ته عبدالله بن مبارک پر هغو کسانو باندې لعنت وایي کم انسانان چې د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی قول ردی. او الله رب العزت د صحابه کرامو څخه د دین د خدمت کار واخیستی. دا یو ډېره عظیمه فلسفه ده چې زه د هر صحابي د خدمات اسلامي درته وایم. وخت نیسي، مطلوب او مقصود را څخه پاتېږي. الله رب العزت په خپل وخت کې د تابعینو څخه هم داسې کار واخیستی چې د دین او د اسلام د خدمت. د دغو تابعینو سره فهرست زموږ او ستاسو د حنفي مذهب مشر او امام ابو اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی دی. د تابعینو په فهرست کې او په هغه تابعینو کې چې صحابه کرام براه راست لیدلی دي، خپل ملاقات ورسره کړی دي، خپل احادیث ځینې اخیستي دي. امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی اول هغه تابعی دی چې د صحابه کرامو سره ملاقات کړی دي او احادیث یې خپله ځینې نقل کړي دي او اورېدلی دي. نو الله رب العزت د تابعینو په دور کې د امام ابو اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی څخه هم د دین کار اخلي. امام ابو حنیفه رحم الله تعالی باید یې پلا وپېژنو زما ورونو چې تقلید یې کوو نو څوک دی، د کم ښار دی، څه خدمتونه یې کړي دي، کومه تقوا یې وه، څه دلاوري یې درلودل، د کم ځای څخه و، نسب او حسب یې څه دي. نو په دې باره کې ډېرو علما کرامو ډېر کتابونه لیکلي دي. یو د هغو کتابو څخه عقود الجمان صالحي دمشقي شافعي رحم الله تعالی یو عالم دی، هغه لیکلی دی. یو د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی د حالات څخه چې کتاب لیکل سوی دی الخیرات الحسان د علامه جلال الدین سیوطي رحم الله تعالی دی. بل تنویر الصحیفه، تبییض الصحیفه، همداسې نور کتابونه چې زه تاسو ته در یادومه ډېر دي. خو د ځینو کتابو څخه چې غورچاڼ خلاصه ما راخستې ده هغه دا دی چې امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 80 کاله وروسته په کوفه کې پیدا سو. تاسو د معلومات ښه در سره نوټوئ. د عبدالملک بن مروان په زمانه کې امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی په کوفه کې پیدا سو. کوفه هغه ځای دی چې علامه ابن عابدین رحم الله تعالی لیکلی دی وایي دا دار هجرت المسلمین، د مسلمانانو د هجرت کولو ځای دی.
قبة الاسلام د اسلام قبه ده، منارې دی، ګنبته ده. او کوفه هغه ځای دی چې د عالم اسلام ټوله شان او دینی خدمتونه په کوفه کې ترسره کېدله. د حضرت علي رضی الله عنه مسکن دی، د اوسېدلو ځای دی. او د حضرت علي رضی الله عنه دارالحکومت و په دې ځای کې بادشاهي یې کوله، حکومت یې کوي. او په دې ځای کې چا ژوند کړی دی؟ ښه غوږ نیسئ زما ورونو، ښه په دې خبره ځان پوه کوئ. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه، ابو موسی اشعری رضی الله عنه، حضرت حذیفه رضی الله عنه، حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه، دا هغه صحابه کرام دي چې دلته اوسېدلي. او د حضرت علی رضی الله عنه په شمول او یا صحابه کرام چې په کوفه کې اوسېدل دي، د بدر د غزا صحابه کرام، اهل بدر. او 380 صحابه کرام د هغه بیعت و چې بیعت الرضوان ورته ویل کېږي، دلته کوفه کې اوسېدلي دي. د دې ټولو صحابه کرامو څخه ماسیه وه چې ما نومونه درته یاد کړله، 1500 صحابه کرام نور داسې دي چې په کوفه کې استوګنه کړې ده. تاسو څه فکر کوئ چې په کوفه کې دي دومره صحابه کرام تیر سوي، دومره خلیفګان دي تیر سوي، دومره عظیم صحابه کرام دي په کوفه کې اوسېدلي وي، د هغه ځای باشنده او په هغه ځای کې چې یو نفر پیدا کېږي هغه دي د حدیث څخه ناخبره وي؟ بیخي دا ناپوهي خبره نه ده. په یو ځای کې چې صحابه کرام اوسېدلي دي، په یو ځای کې چې حضرت علي رضی الله عنه خلافت کړی دی، په یو ځای کې چې هغه هلته استوګنه کړې ده، سعد بن ابي وقاص چې کوفه جوړه کړې ده، ښار یې ځین جوړ کړی دی، د مسلمانانو د هجرت کولو ځای دی، د اسلام ګنبته ده. په داسې ځای کې یو څوک پیدا سي بیا دې هم د حدیث څخه ناخبره وي. زمانه دې هم هغه زمانه وي چې جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خیریت و، د بهتروالي و، د ښهوالي شاهدي ورکړې وي. خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. په ټولو زمانو کې زما زمانه بهتره، د هغه څخه وروسته د صحابو زمانه بهتره، د هغه څخه وروسته تابعینو زمانه بهتره. زمانه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاهدي ورکړي چې بهتره ده. صحابه کرام دی په یو ښار و کوفه کې استوګنه وکړي، پیدا دی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی سي، او خبر دی د حدیث څخه نه وي، یو څه دي دا انسانان پر خپل دا خبره ونې فکر وکړي. امام صاحب په حدیثو نه پوهېدی، دا موضوع د بل بیان ده چې زه باید درته وکړم. نو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د صحابه کرامو سره ملاقات کړی دی. انس بن مالک رضی الله عنه یې څو واره لیدلی دی. ابو الطفیل رضی الله عنه په مکه مکرمه کې آخري صحابي و، په 102 کال کې د هجرت وفات سو. غالبا د هغه ملاقات هم کړی دی. عائشه بنت عجرد رضی الله عنها د هغې ملاقات هم کړی دی. عبدالله بن انیس رضی الله عنه د هغه ملاقات هم کړی دی. دا ټول هغه صحابه کرام دي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی ملاقات کړی دی. پیدا په کوفه کې سو. تاریخ کې راځي وای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی خپل درس کوي، وای درس کې د قیاس خبره شروع کړله. یو مسله پر بل مسله باندې ور قیاسول. یو مسله به چې کله څوک وڅېړي د هغه مسلې لپاره بیا یو څه اصول و قوانین کښېږدي، پر هغه قوانینو باندې بیا بله مسله تفریع کوي، بله مسله د قوانینو څخه راباسي. وای د مجلس په پای کې یو څوک ناست دی، باره یې ورته وویله چې دا شیطاني قیاسات پرېږده، درس شروع دی. د مجلس په پای کې یو څوک ناست دی، وای دا شیطاني قیاس پرېږده. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تحمل لري، زغم لري، حوصله لري. هغه ورته وایي چې دا شیطاني قیاسات نه دي، شیطان خو یو قیاس پر بل کوي. دا یې ویله الله چې امر ورته وکړي چې آدم ته سجده وکړه علیه الصلاة وسلام، ده ورته وویل چې یا زه د اور څخه پیدا یم، هغه د خټو څخه پیدا دی. اور پر خټو خاوره نس قیاسېدلی. ففسق عن امر ربه، شیطان خو د الله رب العزت د امر څخه فاسق سو او نه ومني. شیطان خو هغه قیاس کوي چې شیطانی وو، زه خو داسې قیاس کوم چې هغه رحماني دی. کله چې وای دا خبر ورته وکړله، هغه ورته ویل چې الله رب العزت دې پر تا باندې رحمت وکړي، تا زما زړه را منور کړي او روښانه کړي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی ته داسې خبرې کېدلې او په حدیثو باندې ډېر پوه. علما کرام فرمایي وای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی چې به کله یوه مسله خپل ځای او کتاب ته رسول، زر علما کرام به یې راټول کړي. زر علما کرام، په زر علما کرامو کې باید 40 علما کرام هغه کسان و چې د وخت فقها وه، د وخت مجتهدین وه، په خپل دماغ او فکر یې د قرآن او د حدیث څخه مسایل لاکشل. 40 فقهای کرام او 40 مجتهدین په د زر علما کرامو کې وه. د دې ټولو صدارت او مشرتوب حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی کوي. کله چې به مسله اخیر ته ورسېدل، نو بیا به یې ورته وویله چې یا ابا یوسف ضع فی کتاب فلان، په فلانکي کتاب کې اوس دا مسله درج که او ویلیکه. زموږ مذهب داسې هوایي نه دی راغلی، د اوبو د سر لیکي نه دي او نه د اوبو د سر ځګونه دي چې زموږ مذهب راغلی دی. نور د یوې مسلې هېڅ ثبوت موږ نه لرو. دا خبره تاسو واورئ.
زموږ د مذهب هره مسله په قرآن او حدیث موږ ثابتولی سو، او دا نن درته وایو هره مسله چې څوک وغواړي په دې شرط باندې که چیرې نه تسلیمیږي او ځان نه تسلیموي دا به لیکلي راکوي. که تاسو دا مسله په حدیث و قرآن راته ثابته کړله موږ بیا هیڅ نه وایو، دا لیکل به راکوي. هرې مسلې ته موږ تیار، تاسو یې راباندې شاهدان. په دې شرط چې لیکلي به راکوي چې نور به دا خبرې بیا نه کوي. ښار به د فتنې او فساد څخه خلاصوي، فتنه او فساد به تشویش به خلکو کې نه پیدا کوي. ما درته ویل چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی په احادیثو پوهېدی او داسې خبره نه وه. د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په باره کې راځي وایي چې کله وفات سو حسن بن عماره رحمه الله تعالی غسل ورکوي، وایي بیا ورته وفرمیل رحمك الله وغفر لك لم تفطر منذ 30 سنه قد اتعبت من بعدك وفضحت القراء. الله دې تا ته مغفرت وکړي، الله دې پر تا باندې رحمت وکړي. د دې شو کالو راهیسې تا روژې نیولې، دا څوک وایي؟ حسن بن عماره رحمه الله تعالی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی ته غسل ورکوي، دا جمله ورته وایي الله دې پر تا رحمت وکړي، الله دې تا ته مغفرت وکړي. د دې شو کالو راهیسې دې روژه نیوله، وروسته کسان خو دې ستړي کړله، قاریان حضرات دې وشرموله، دومره قرات یې کوي. 4 په تاریخ کې انسانان دي چې قرآن کریم په یو رکعت کې ختموي، یو د هغو څخه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په یو رکعت کې قرآن کریم ختموي. فضیل بن دکین رحمه الله تعالی فرمایي وای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی داسې یو سړی و چې لا یعنی بیکاره خبرې نه کولې، ډېرې سنګینې او درنې خبرې کولې. حسن بن صالح رحمه الله تعالی فرمایي وای امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی دومره متقی انسان و چې حلال شان هم پرېښول نه خوړل، ول داسې نه وي چې د حرام شایبه او شک پکښې کېوي. د ده په باره کې راځي وای یو وار د شپې پر عبادت ولاړ دی، دماغ ته الهاکم التکاثر صورت راغلی، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسانانو مالونه دومره در باندې غالبه سوي دي، دومره یې غافله کړي یاست مالو چې تر هغه وخته پورې پر تاسو غلبه کوي. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تر څو چې تاسو د قبرو زیارت کوئ هلته ورځئ، دومره پر تاسو باندې دا مالونه غالبه سوي دي. وایي دا آیات یې وایې حتی اصبح سهار صبح، دا یو آیات یې تکراروي. الهاکم التکاثر، تاسو انسانان په تاسو کې داسې مالونه سته چې تاسو یې په غفلت کې اچولي یاست، د دین څخه یې لرې کړي یاست. حتی زرتم المقابر، وایي دومره تکرار کوي ردها حتی اصبح، تکرارویت سهار شو. په دې آیات لمونځ یې په چا پسې کاوه اذا زلزلت الارض زلزالها، د قیامت په علامو کې وایي چې کله مځکه سره وشوري، دا آیات چې وایي بېهوشه سو، چې وایي اورېدی بېهوشه سو. یو وار تېرېږي د یو کوچني پر پښه باندې د ده پښه برابره سول او پر وختی کوچني داسې ورته وویله چې د دې خبرې څخه نه بیرېږي د قیامت په ورځ الله حساب در سره وکړي. و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دا خبره واورېدل او بېهوشه سو. چې کله بېهوشه سو راپورته سو، بیا چا پوښتنه وکړل چې خبره خو دونه درنه نه وه، ول خبره د الله رب العزت له طرفه وه چې د دې کوچني په زړه کې الله خبره ور واچوي. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی زهد دی، دا یې تقوا ده، دا یې بیره ده. روایتو کې راځي، کتابو کې دا خبره لیکل سوې ده، وایي امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی ته میخ ویل کېدی. میخ ولې؟ ځکه چې وایي د شپې دومره عبادت کوي چې پر عبادت به ودرېدی بیا نه ختمېدونکی عبادت یې کوي. امام جلال الدین سیوطي رحمه الله تعالی فرمایي، امام جلال الدین سیوطي رحمه الله تعالی فرمایي، خپل محدث دی سیوطي رحمه الله تعالی، جلالین تفسیر لري نیمه حصہ، 15 سپارې تفسیر ده کړي دي، 15 بیا جلال الدین محلا کړي دي رحمه الله تعالی. هغه وایي دغسې واقعات چې د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په باره کې راځي دا د اعتماد وړ واقعات، په دې کې شک او شبهه باید ونه سي. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دومره عابد انسان، او امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی چې د دین په باره کې د خدمتو د تکالیفو د تحملو د برداشت خبره راسي، منصور خلیفه د وخت یې پلا غوښتنه ځینې کوي چې قاضي سه تر څو د اسلام قاضیان ستا تر نګرانۍ لاندې قضا ترسره کړي او دا وظیفه پای ته ورسوي، د انکار وکړي. خلیفه منصور قسم واخیستی که یې ونه کړله زه به دی بندي کوم، سخت سزا به ورکوم. دا په دې خاطر باندې منصور ته ځینو غلطو راپورچیانو دا راپور ورکړی و چې پر تا باندې هبیره نامه یو څوک دی راپورته سوی دی، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی هغه ته څه خبره کړې ده، په دې باره کې باید ته امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی ته یو څه سزا ورکړي. خلیفه منصور غوښتل چې په دې طریقه باندې امام ابو حنیفه ته لار جوړه کړي او قتل یې کړي. ورپېښ یې کړل د قضا عهده او وظیفه ډیوټي ورپېښ کړل چې دا وکړه، د انکار وکړي، منع یې ورنیکو. خلیفه منصور قسم واخیستی، په قسم کې شدت وکړي چې حتما به دی دا کار کوي، د منع وکړله، بندي یې کړي، سزا یې ورکړل، روزانه یې رایستی، 10 چلاخې سزا ورکول.
په دې باندې هم د خلیفه منصور زړه نه سړېږي او بیا بازار ته راویستي سزا یې ورکړې او په خلکو کې یې ګرځوي غږ یې کوي که څوک د خلیفه خبره نه مني دغسې به یې سزا یې لکه د امام ابو حنیفه د دې ټولو سزاګانو باوجود امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د قضا په منصب نه ترلاسه کوي ولنې کوم په محبس کې بندي کوي بندیخانې ته یې واچوي ډوډۍ یې باندې بنده کړله چشاک یې باندې بند کوي ډېر سخت په تکلیف سو الله ته یې دعاوې شروع کړلې چې نور ژوند د کېدلو نه دی نو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی 15 ورځې وروسته په شهادت باندې رسېږي او په محبس و بندیخانه کې د دین په خاطر باندې قرباني ورکوي یو ځای کې واقعه لیکل سوې ده چې د خلیفه منصور په حضور کې ځینو انسانانو په زوره زهر په ده څښل ول دا به څښې پیاله یې ورته پیش کړل مخ وړاندې کړله ده ورته وویل دا خو نسم کولی لا اعین علی قتل نفسي د ځان پر وژنه باندې نو کومک نسم کولی نه څښم بیا وایي په زوره په خوله کې ور واچول د هغه څخه په شهادت ورسېد امام ابو حنیفه رحمه الله او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په باره کې څه فرمایلی دي نور دا خبرې یوې خواته پرېږده د نبي د ژبې څخه راوتلي الفاظ خو به داسې الفاظ وي چې زموږ یقین زیاتوي باور زموږ زیاتېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امام مالک رحمه الله تعالی په باره کې هم څه ارشاد فرمایلی دی د امام شافعي رحمه الله تعالی په باره کې هم څه ارشاد فرمایلی دی د امام مالک رحمه الله تعالی په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل نږدې دی هغه وخت زمانه را نږدې سوې ده چې انسانان به د اوښانو پر شا باندې سفرونه کوي یطلبون العلم د علم په طلب پسې به راوتلي وي لا یجدون اعلم من عالم المدینه د مدینې منورې تر عالم به بل اعلم او پوه انسان نسی پیدا کولی امام مالک رحمه الله تعالی تبییض الصحیفه کې دا حدیث را نقل کړی دی د امام شافعي رحمه الله تعالی په باره کې فرمایي لا تسبوا قریشا فان عالمها یملأ الارض علما تاسو قریش ته ښکنځل مه کوئ د قریش یو عالم به مځکه د علم څخه ډکوي امام شافعي رحمه الله تعالی او د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په باره کې فرمایي ترفع زینة الدنیا سنة 50 و 100 د دنیا ښایست به پورته سي پر یو نیم سل کاله باندې پر 150 کال به د دنیا ښایست پورته سي امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په 80 سنه کې پیدا سو او 80 کال ژوند وکړي پر 150 کال د هجرت څخه وروسته امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی وفات سو په کومه ورځ چې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی وفات سو امام شافعي صاحب پیدا سو د امام شافعي صاحب زوکړه د امام صاحب د مناقبو څخه شمیرل کیږي علامه شمس الائمه کردری رحمه الله تعالی فرمایي وای دا حدیث صحیح دی او د دې حدیث باید مصداقم امام ابو حنیفه جوړ سي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې د دنیا ښایست به یو نیم سل کاله باندې پورته سي ختم به سي وای د دې څخه د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د مړینه مراد ده او دی ځینې مقصد دی 80 کال ژوند وکړي پر 150 کال ابو حنیفه رحمه الله تعالی وفات سو دا حدیث کومو کتابو راخستی دی ځکه چې دا بیان چې کم کسان واوري تر څو کتابو ته مراجعه وکړي او ای خبرې نه دي دا حدیث امام بیهقي رحمه الله تعالی په خپل سنن کبرا کې راخستی دی ډېر کتابونه امام بیهقي لري سنن کبرا دلائل النبوه او سنن صغرا همداسې نور کتابونه موږ الحمدلله ټول کتابونه د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د لید الافتا کې لرو په کتاب الفتن کې دا حدیث باب رفع زینة الدنیا په دې باب کې دا حدیث راخستی دی ابو یعلا په خپل مسند کې او بزار په خپل مسند کې ابن عدی په الکامل فی الضعفاء په دې کتاب کې دا حدیث را نقل کوي او بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو كان الايمان عند ثريا لتناوله رجال من ابناء فارس کچیر دا ایمان او دا علم په اسمانو کې وای د ثریا ستوري سره وای لوړ وای د فارس د زامنو څخه به ځینې انسانان داسې پیدا سي چې هغه به دا علم ترلاسه کړي کار څومره لوړ وي په یوه روایت کې راځي لو كان العلم معلقا عند ثريا لتناوله رجال من ابناء فارس د فارس د زامنانو څخه به داسې انسانان پیدا سي که دا علم معلق او ځړېدلی وي په ثریا کې په اسمانو کې په هغه ستورو سره لوړ وي د فارس په زامنانو کې به داسې انسانان پیدا سي چې هغه د علم ترلاسه کړي د فارس څخه ټولې هغه علاقې مراد دي چې هغه د عجمو علاقې دا حدیث دا وروسته حدیث چې په دوو الفاظو یا په دوو روایتو ما درته را نقل کوي دا حدیث طبراني هم راخستی دی د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په حواله طبراني بیا د حدیث را نقلوي د حضرت قیس بن سعد بن عباده رضی الله عنه په حواله او ابوبکر شیرازی په کتاب الالقاب کې دا حدیث را نقل کوي د قیس بن سعد بن عباده رضی الله عنه په حواله
ابو نعیم اصبهانی په حلیة الاولیاء کې دا حدیث را نقل کوي د ابو هریره رضی الله عنه په حواله. امام بخاری رحمه الله تعالی دا حدیث را نقل کوي په خپل بخاری شریف کې صحیح البخاری کې د حضرت ابو هریره رضی الله عنه په حواله. امام مسلم دا حدیث را نقل کوي په خپل صحیح المسلم کې د حضرت ابو هریره رضی الله عنه په حواله، او دا حدیث صحیح دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتیا فرمایلی دي. نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی زما ورونو هغه څوک وو چې همیشه د دا شان څخه ځان ساتي چې هغه پر قرآن او حدیث کې شک او شبهات پیدا کېدل. ځکه نو د په باره کې اشعار راځي، تنویر الصحیفه کې راځي. الله اکبر. د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی ژبه د هرې بدې خبرې څخه ساتل سوې وه. وصان لسانه عن كل افک وما زالت جوارحه عفیفه. د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی اندامونه عفیف وه، پاک وه، غلط کار یې نه پکوي او غلط کار یې نه ترسره کوي. یعف عن المحارم والملاهی. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د حرامو څخه ځان ساتي، د عبثو کارو څخه ځان ساتي او عبث کارونه یې نه کوله. هیڅکله عبث او بیکاره او حرامو کارو ته نور نږدې کېدی. ومرضات الاله له وظیفه. د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی وظیفه او کار دا و چې الله رب العزت راضي کړي. خو د دې ټولو خبرو خلاصه زما ورونو په دا نورو اشعارو کې تاسو واورئ. حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی هغه څوک دی چې د امام صاحب په شاګردانو کې راځي. د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په باره کې څه خبرې کوي، څه اشعار وایي. د ده څخه در مخه امام مالک رحمه الله تعالی د امام صاحب په باره کې وایي. یو چا پوښتنه ځینې وکړل چې ابو حنیفه دې لیدلی دی، پیژنې؟ امام مالک رحمه الله تعالی ورته فرمایي وایي و ابو حنیفه رحمه الله تعالی خو داسې یو څوک دی، قسم اخي تالله، په الله دې مې قسم وایي امام صاحب خو داسې یو څوک دی که په دلایلو باندې دغه میل د سرو زرو درته وګرځي تاسو یې ورسره ومنئ، درته ګرځولی شي. دومره عاقل انسان، دومره پوه انسان. یو وار یو ښځه ورته راځي، درس شروع دی، د ښځې سره سور سیب ورسره دی. امام صاحب ته یې ورکوي. امام صاحب چاقو راواخیستی، د هغه وخت چاړه یې راواخیستل، دوه ځایه کوي، ورکوي. نه ښځې کومه خبره کړې ده، نه امام صاحب کومه خبره کړې ده. شاګردان ورته وایي چې دا څه پیښه وه؟ وایي د ښځې سوال دا و چې کله د میاشتې مریضي ماته راسي نو څونه ورځې زه پاکه یم باید. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی سیب دوه ځایه کوي چې 15 ورځې ته پاکه یې، په دا 15 ورځو کې وتا ته مریضي راځي. اوس دا بلایو بتر چې د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی پر علمیت باندې څه خبرې کوي، یو څه دې دی هم فکر وکړي، یو څه فکر دی وکړي د الله په لحاظ، د ورورګلۍ پر بنیاد باندې د اخلاص مشوره ده. که چیرې دا خبرې دی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د سپک وضعیت او د توهین څخه دا کسان نه راوګرځېدل. په دې مسجد کې تاسو را باندې شاهدان، د قیامت په ورځ تاسو را باندې شاهدان چې الله به دوی ته سزا ورکوي، نه به یې پرېږدي. ولې شرابې سوي دي دغو انسانانو په باره کې د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په باره کې غلطې خبرې کوي. عقود الجمان کې دا خبره ما لیدله، لا یقع فیه الا جاهل ومبتدع. په امام صاحب کې که څوک خبره کوي هغه به ناپوه وي او بدعتي به وي، خپله به ګناهګار. نو عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی د امام صاحب په باره کې فرمایي. عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی هغه څوک دی چې په سنگر کې ډېر وختونه تیر کړي دي. د کعبې شریف متولی او سرپرست پیغام ورلېږي، پرېږده سنگر او ډګر راسه دلته. عبدالله بن مبارک د سنگر او د هغه ځای څخه چې هلته د کفارو سره په مقابله کې ولاړ دی دا اشعار ورته رالیږي، لیکي یې او ورته راویستول. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادة تلعب. ای د حرمینو عابده، ای د حرمینو متولی، ای د حرمینو مشره، که ته چیرې موږ ووینې لعلمت انک بالعبادة تلعب، ته په دې پوه سې چې په خپل عبادت باندې بازی کوي. عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی داسې یو څوک تېر سوی دی. نو د امام صاحب په باره کې فرمایي لقد زان البلاد ومن علیها. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی ښارونه ښایسته کړل او هغه څوک یې ښایسته کړل چې په ښارو کې اوسیږي. امام المسلمین ابو حنیفه د مسلمانانو امام دغه یو کار وکړي چې انسانانو ته یې رونق وروبخښي، ښایست یې وروبخښي، انسانان یې افتخاري وګرځول، د انسانانو لپاره د عزت و د ویاړو د افتخار یو ذریعه وګرځېدل. امام صاحب ښایست یې په چی شي ورکوي؟ کلو، مملکتو ته، وطنو ته، عالم اسلام ته، جهان ته په چی شي ښایست ورکوي؟ باحکام و آثار و فقه. احکام مرتب کړل، احادیث یې ورسول، په فقه یې پوه کړل. دا انسانان څنګه یې پوه کړل؟ که آیات الزبور علی صحیفه، داسې انسانانو ته دا دین او اسلام و احکام و فقه روښانه کړل لکه د زبور احکام او مسائل چې روښانه وه. فما فی المشرقین له نذیر ولا فی المغربین ولا بکوفه. نه په مشرقینو کې د امام صاحب نظیر او سیال سته،
نه په مغربینو کې ستا او نه په کوفه کې داسې څوک پیدا شو چې د امام صاحب سیالي وکړي. یبیت مشمرا سهر الليالي، د شپې به ځان اماده کوي عبادت ته، ټوله شپه به په عبادت کې رونول. وصام نهاره لله خیفه، د ورځې به ټوله شپه روژه وه. ما درته وویل حسن بن عمار چې غسل ورکوي، بیا دا ورته ویله لم تفطر منذ 30 سنه، د دې شو کالو راهیسې تا روژه نه ده خوړلې، د ورځې به یې روژه وه. لله خیفه، د الله رب العزت څخه به ویرېدی. فمن کأبي حنیفة فی علاه امام للخلیقه والخلیفه، داسې څوک کېدلی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په دا لوړو مناقبو او لوړو شانو حالتو کې د امام صاحب په رقم سي. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی خو د ټولو مخلوقاتو لپاره امام الله رب العزت وګرځوي او د ټولو انسانانو لپاره الله رب العزت امام وګرځوي. عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی دا فرمایي رأیت العائبین له سفاها، ما داسې کسان لیدلی دي چې د بېعقلۍ په خاطر باندې د امام صاحب عیبجویي کوي، عیبونه یې پلټي، عیب پکښې پیدا کوي. د امام صاحب لارې ته دلالت و ګمراهي وایي، د امام صاحب مذهب ته ګمراهي وایي، امام صاحب ته نعوذ بالله ګمراه وایي، د هغه لارې ته ګمراه وایي، ما او ته مشرکین بولي، ما او ته پر غلطه لار بولي. الله رب العزت به د قیامت په ورځ دا انسانان نه ګرفتاره کوي. د امام صاحب لار ګمراهي وه، امام صاحب په حدیثونه پوهېدی، امام صاحب کمزوري وو، په فقه سر نه خلاصېدی، تابعین وو، زما او ستا د زمانې سړی وو، داسې یو خیال یې پر کړی و لکه د کندهار د ولایت اوسېدونکی، افغانی وو، د بل مملکت وو، څنګه خیال تا پر کړی وو. رأیت العایبین له سفاها، ما داسې کسان لیدلي چې د بېعقلۍ و، د حماقت و، د جهالت په خاطر پر امام صاحب کې عیب پلټي او عیب بیانوي. خلاف الحق مع حجج ضعیفه، دا خبره او دا عیب چې دی به کوي، عیب بیانوي، دا د حق خبرې خلاف عیب دی، دلایل هم کمزوري دي. امام صاحب په حدیثو نه پوهېدي. جنابه ثنائیات وګوره د امام اعظم ابو حنیفه، هغه حدیث چې امام صاحب په 2 سندو یا په 2 روایتو باندې را نقل کړي دي. ثلاثیات د امام اعظم ابو حنیفه وګوره، که ته په حدیثو نه پوهېږې، تا د بخاري شریف نوم نه در معلوم، امام بخاري نه پېژنې، د هغه په واقعاتو نه خبر، بخاري چیرې وو، چیرې پیدا سو، د چا زوی وو، د چا څه زده کړې وکړې. د امام صاحب دوهم شاګرد د امام بخاري صاحب رحمه الله تعالی محدث دی. د امام بخاري رحمه الله تعالی کتاب بخاري شریف اصح الكتب بعد کتاب الله الصحيح للامام البخاري، د قرآن وروسته د بخاري شریف په باره کې یوازنۍ جمله چې علماء کرامو په اتفاق ویلې د هغه دا دی چې صحیح کتاب د امام بخاري صاحب دی. اوس ته امام بخاري صاحب نه پېژنې، امام بخاري صاحب د امام صاحب شاګرد او د شاګرد یې دی، او ته په دې دلیل باندې وایې چې ما ته حدیث په بخاري شریف کې را پیدا که. دا لفتا ته څوک رالی اکا ورسره دی، وایي موږ دغه سړی وایي پلانکی کار په حدیثو ما ته ثابت کوي. زما سره په د کتاب المصنف لابن ابي شیبه په 40 ټوکه کې کتاب دی، غالبا دون ته رسیږي 40,000 احادیث پکښې کې دي. کتاب مو راواخیستی، دا حدیث مو ورته پیش کړي، وایه زه دا حدیثونه نه منم، د بخاري او د مسلم شریف حدیث راښکاره کړه. او د خدای بدبخته د الله ظالمه پر ځان هم شفقت نه کوي. وایي زه دا حدیث نه منم، د بخاري او د مسلم دا راښکاره کړه. دا د حدیث څخه انکار نه دی، چیش دی دا نه منې، یا دا د حدیث څخه انکار دی که نه دی؟ یو سړی وایي زه دا حدیث نه منم، وائل بن حجر رضی الله عنه د حدیث راوي دی، دا نه منم. کم حدیث منې؟ بخاري او مسلم شریف. اوس به موږ تا ته داسې ډېر احادیث پیش کو چې بخاري او مسلم باندې ډک دي، ته عمل باندې کړی دي. داسې ډېر قضیات به تا ته پیش کو، داسې ډېر مسائل به تا ته پیش کو چې ته په قرآن او حدیثو کې سره وپلټه، که دې پیدا کړل ته پر موږ شاهد چې ستا طریقې ته موږ راوړو، تاسو یې راباندې شاهدان. داسې مسائل به موږ دوی ته ورپیش کو چې په قرآن او احادیثو کې دې موږ ته راښکاره کړي، د قرآن الفاظ دې راښکاره کړي، د حدیثو الفاظ دې راښکاره کړي. خدا د علماء کرامو پر موږ احسان دی چې د احادیثو په معناو پوه، په مفهوم باندې پوه، د هغه په اغراض و مقاصدو باندې پوه، ځکه نو هغه مسائل او احکام ځینې مستنبط کړل او راویې کړل. نو رأیت العایبین له سفاها خلاف الحق مع حجج ضعیفه. عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی فرمایي وكيف يحل ان يؤذى فقيه له في الارض آثار شریفه. دا څنګه حلال کار دی؟ دا کله امکان لري چې یو فقيه ته دې تکلیف ورسیږي، یو عالم ته دې تکلیف ورسیږي، یو څوک چې ازورده سي، یو څوک چې زهیر سي، او حال دا چې دغه انسان په مځکه کې ډېر آثار لري، بهترین نمونې لري، بهترین نشانې لري. وقد قال ابن ادریس مقالا، ابن ادریس امام شافعي رحمه الله تعالی ډېره ښه وینا کړې د امام صاحب په باره کې. صحیح النقل فی حکم لطیفه
دا خبره صحیح ده او ډېر درانه حکمتونه هم پکښې پراته دي، باریکې ویناوې او عبرتونه هم پکښې شته. امام شافعي رحم الله تعالی د امام صاحب مبارک څه فرمایي؟ هغه دا وایي بأن الناس فی فقه عیالو، په فقه کې ټوله انسانان د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی اولادونه او عیال دي. على فقه الامام ابي حنیفه، په فقه کې ټوله انسانان د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی اولادونه دي. هیڅ چاره نه لري چې ټوله امامان د امام صاحب په فقه پسې نسي، یا د امام صاحب د فقه څخه دوی هغوی ګټه پورته کړې نه. ځکه امام شافعي صاحب په هغه ورځ باندې پیدا سو چې په کوم ورځ امام صاحب وفات سو، او یا کال وروسته امام شافعي صاحب پیدا سوی دی. پر امام مالک رحم الله تعالی لس کال امام صاحب مشر دی. امام احمد بن حنبل رحم الله تعالی د امام صاحب په شاګردانو کې راځي. تاسو څه فکر کوئ چې دا انسانان د شاګردان نه وه، د څه فقه نه کړي زده؟ نو آخري وینا تاسو واورئ. آخري وینا تاسو عبدالله بن مبارک رحم الله تعالی فرمایي فلعنة ربنا اعداد رمل، د ریګو د زرو په شان دي د الله رب العزت لعنت وي علی من رد قول ابي حنیفه. کم انسان چې د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی قول ردوي، پر هغه دي د ریګو د ذراتو په شان باندې لعنت وي. ایا د دې امامانو شرانه قبلیږي؟ رد المختار کې په ډېر عاجزي باندې امام ابن عابدین رحم الله تعالی څه خبرې کوي. د دغو امامانو په باره کې د الفاظ چې وایي تاسو واورېدل، دا حدیث مو واورېدل، ایا د دغو امامان په باره کې ته داسې بیکاره او غلطي خبرې کوي؟ د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم شرع د عتبه او عتیبه د ابو لهب د دوو زامنو په باره کې قبوله سول. اللهم سلط علیهم کلبا من کلابک. کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوې لوڼې ورته لاښې کړلې، رقیه ام کلثوم رضی الله عنها، نبی کریم صلی الله علیه وسلم شرع وکړل الهي ستا د درندګانو څخه یو درنده پر دوی مسلط کې. ابو لهب تجارتي قافله روانه کړې ده او زړه ته یې تېره وه چې زما د وراره شرع قبله سوې ده. مالونه سر راجمع کړله، غونډۍ رقم سول، د مالونه پر سر یې ورکښېنوئ. د شپې درنده راځي او د هر یوه خولې ته سر ورایسته کوي، بوی پر کاږي، خو په هیڅ چا کار نه لري. د دې ټولو انسانانو څخه ټوپهي د غونډۍ سر د مالو سر ته خیږي، د ابو لهب د زوی سر د تن څخه جلا کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شرع قبوله سوه. دا واقعا مې ځکه درته ویله، مقصود مې دا و په دې کې چې الله رب العزت د انسانانو شرعوې قبلوي. عبدالله بن مبارک رحم الله تعالی شرع الله رب العزت قبله کړې ده، او د عبدالله بن مبارک الفاظ بنو په زرهاو انسانانو په څو وار را تکرار کړي وي. فلعنة ربنا اعداد رمل، زموږ د رب لعنت دي وي د ریګو د ذرو په شان باندې، څومره ذرات لویږ لري، بې انتها بې حسابه. علی من رد قول ابي حنیفه، پر هغه چا چې زموږ د رب لعنت وي او دومره ډېر وار دي وي کم څوک چې د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی قول ردوي. نو د الله په لحاظ ماورونو موضوع خو اوږده سوله، بل بیان هم پر دې انشاءالله تعالی لرو چې اوس نو تقلید پر موږ باندې امام صاحب نو چیز سو لازمي سو. دا خو امام صاحب موږ وپېژندی، امام ابو حنیفه رحم الله تعالی مو وپېژندی، نو یا پر موږ د امام صاحب طریقه لازمي سول، واجب سول، فرض سول او که نورونو موږ او تاسو په خپلو سرخیلانو کې خصوصا په علمي ډګر کې او دیني ډګر کې امام ابو حنیفه رحم الله تعالی لرو. زه یقینا د الله په ذات کې مې قسم وي چې په دغه نوم باندې چې موږ غوره کړی دی د خپلې مدرسې او د الفتا لپاره نعمانیه د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی د نامه په خاطر باندې هغه برکتونه چې ما محسوس کړي دي هغه د ویلو نه دي، هغه برکتونه چې ما محسوس کړي دي هغه د الفاظو نه دي، او هغه برکتونه چې الله رب العزت د علما کرامو په دعا زموږ په ځای کېږدي هغه د ویلو نه دي. دا څو زمانه مخکې زموږ یو استاذ دلی دی، خوب یې لیدلی و، مفتي عبدالعلي دیوبندي رحم الله تعالی راغلی وي دلی، دی ورته وایي دعا راته وکړه، هغه دعا ورته وکړي الله رب العزت د ټوله کندهار لپاره دا ځای مرکز جوړ کړي. نو صرف د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی د نامه برکت موږ محسوس کړی دي، او دا د شرعي دلایلو سره ټکر خبره زه نه کوم، په دلایلو یې ثابتوم چې د یو چا په نامه کې تاثیر وي. ولې نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د عاصیې نوم په بل شي باندې ورواړوي؟ ولې نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د ځینو صحابه کرامو او صحابیاتو نومونه ورواړول؟ په کوم خاطر؟ په نامه کې تاثیر وي، برکتونه وي، فیوزات وي، خو دا لوند سړی چې بیا د زړه سترګې ړندې وي هغه نسي محسوسولی. د الله په لحاظ زموږ په تاریخ کې په زرهاو انسانان تیر سوي دي. مختصر یو دو واقعات بیانوم، نور بیانوم بیا انشاءالله په بل وخت کې کوو. یو د هغو علما کرامو څخه حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحم الله تعالی دی. حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحم الله تعالی د په حالاتو کې راځي وایي غیر مقلد ورته راغلی له مذهبه خدای نه ترسه هیڅ یې د امام صاحب خیال نه ساتي، او ورته ویې ویله چې د دې سینې 3000 احادیث په یاد دي، د امام صاحب تقلید زه نه کومه، تو خو داسې ښه عالم یې، محدث یې، مفسر یې، پوه یې، دانا یې، هوښیار یې، ته ولې د امام صاحب تقلید کوې؟ د علما کرامو خبرې په یاد در سره ساتئ.
ډېر د عبرت څخه ډکې خبرې کوي. نو هغه غیر مقلد داسې افتخاري ورته ویل د دې سینې 3000 احادیث باید دي. دی ورته وایي د دې سینې 15,000 احادیث باید دي، بیا هم د امام صاحب تقلید نه پرېږدي. وایي په دې کې پټه خبره دا پرته وه چې ته دومره بې عقل یې چې په 3000 احادیثو د امام صاحب تقلید پرېږدي، زه دومره هوښیار یم په 15,000 احادیثو هم نه پرېږدم. الله دې د بې ادبۍ توفیق نه راکوي. دا زموږ مشران د دیوبند علما کرام ډېر ناپوه کسان وه چې د امام صاحب تقلید یې کوي. ناپوه د پلرونه زموږ ډېر ناپوه وه، بیخي ناپوه وه، جاهلان وه، هېڅ علمیت نه پېژندی. او د دیوبند په مشرانو کې حضرت مولانا امدادالله مهاجر مکی رحمه الله تعالی د شریعت او طریقت دواړو ماهر انسان او امام، د مولانا اشرف علي تانوي صاحب شیخ، او د دیوبند علما کرامو په ټولو په هغه اصلي شیوخو کې اول شیخ دی د مولانا امدادالله مهاجر مکی رحمه الله تعالی. العیاذ بالله. الله دې داسې خبرې توفیق نه را نصیب کوي، بې ادبي را نصیب، خو صرف د دغو انسانانو د هدایت په خاطر باندې چې دا انسانان بې عقلان وه. آیا د احادیث یې نه پېژندل؟ یو عالم تېر سوی د دیوبند په علماو کې، یو څوک ورته راغلی ول راسئ چې د ده امتحان واخلو. الله رب العزت کشف ورکړی و. کشف دې ته ویل کېږي د انسان په ځینو کارو باندې الله رب العزت د انسان خبر کړي. د خپل وس شی نه د خپل اختیار شی نه دی، الله یې ورکړي، الله یې ځینې اخلي، الله یې ورکړي. غیر مقلد دی، ملګری د ځان سره روان کړي، راځه د پلانکي عالم امتحان واخلو. نو خریداري کوي، د یوې ریړۍ څخه یو څه مالټې رانیولې نیمۍ په کڅوړه کې یې واچولې، د بلې ریړۍ څخه یو څه مالټې رانیولې په کڅوړه کې یې واچولې. را روان دي، د مولانا صاحب د دیوبند د عالم امتحان اخلي. او بیا چې راغله کوټې ته راننوتله، دور داخل سوله، نو بیا ورته وویله، هغه ورته وایي په اردو ورته وایي بایی امتحان لینے آئے ہو، وروره د امتحان اخیستلو لپاره راغلي یاست؟ د امتحان اخیستلو؟ هغه حیران شو. دا عالم په غیبو نه دی خبر، دا خبره واورئ، دا د عقیدې خبره ده، په غیبو نه دی خبر، په پټو نه دی خبر. الله رب العزت کشف ورته کوي. په دغه حالت الله رب العزت دا سړی خبروي. بیا ورته وویل که زما امتحان مو اخیستلی نو مالټې مو ولې د دوو ریړۍ څخه راواخلې. هغه غیر مقلد فورا د خپل دغه ناوړه او بیکار عمل څخه لاس په سر کېږي او ورته وایي چې نور زه د احنافو د مذهب څخه هېڅکله سرغړونه نه کوم. او ډېر ښه مناظر و، تکړه عالم و. نو بیا ورته ویل چې وکم څه؟ د عالم ورته فرمایي ته به دا کار وکړي چې مناظره به نه پرېږدې. اوس که په هغه لین کې تا په زرهاو انسانانو ته شکوک ورپېښ کړي وه، اوس په دې لین کې د انسانانو شکوک په حق باندې ورواړوه، مناظره وکړه، د احنافو مذهب ته خدمت وکړه. اوس د هغه عالم کتابونه زموږ په دا لفتا کې پراته دي، تاسو لیدلی سئ. نور هم ځینې واقعات شته. نو د الله په لحاظ زموږ په علما کرامو کې داسې علما تېر سوي دي چې هغه د احنافو د مذهب څخه هېڅکله سرغړون نه کول، دا افتخار ولئ. نو زموږ او ستاسو مکلفیت دا دی چې د امام صاحب باره کې د حالات په ذهن کې ولرو. انشاءالله تعالی په بل بیان کې به د دوی ځینې پوښتنې چې کوي یا اوس هر انسان ته ولاړ وي، ته حدیث منې که مذهب منم؟ ورته زه مذهب منم د حدیثو په رڼا کې. دا جواب دی. موږ مذهب منو، دا فخر دی، بیخي ډېر دلایل شته، وخت نشته، کنې ډېره مطالعه ما کړې ده، ډېر شیان مې راټول کړي دي. موږ مذهب منو او دا خبره بیا هم درته کوم، تر مخه مې هم کړې، اوس هم ستاسو خو دلایل به نه وي زده، کوم زده یې ورسره ویې وایست، عقلي دلایل ورسره ووایست، شکست ورکړئ او پاته سول. کومو نه دي زده، دغه انسانانو ته ووایست چې راځئ د دغو انسانانو سره تاسو مقابله وکړئ، مقابله پرېږدئ، راسئ دا انسانانو ته قناعت ورکړئ. موږ هم دا خبرې د مقابلې په خاطر نه کوو. نیت مې هم دغه دی، 2 رکعاته مې هم د دې لپاره کړي دي چې الهي نیت مې دا دی چې دا انسانان صحیح طریقې ته راوړي. بغض و عناد نسته، خو که نه راوښتله فلعنة ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفه. دا هم زموږ وینا ده، د عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی وینا بیا زموږ شعار ګرځي. بیا موږ هم لعنت پر دې انسانانو وایو، پر کومو انسانانو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی قول لدوي. ړانده نه یو زما ورونو، نه بې عقلان یو، نه جاهلان یو، نه بل چا توقع اچولی دی، نه په بل چا پسې یو، نه بل څوک مو خطا ایستلی سي. په خپل شعور، په خپله پوهه، په خپل علمیت چې الله رب العزت را کړی دی او الله رب العزت پوهه را کړې ده، د هر انسان باید دا دعوه وکړي چې موږ امام ابو حنیفه په خپل مشر باندې منو او د مذهب را ایجاد سوی دی. څنګه مذاهب پیدا سوله دا به د بل بیان خبره وي انشاءالله تعالی. څه وخت پیدا سوله د بل بیان خبره وي. یو سوال دا کوي و عیسی علیه السلام چې راکښته سي هغه به نو په کوم مذهب پسې کېږي؟ دا سوال دی. دا خلک ریډي والا پټاټو والا پیاز والا یې راټینګ کړي. اوس خواران په دې نه دي خبر چې عیسی علیه السلام خو نبي دی، هغه مذهب ته څه ضرورت لري؟ هغه صحابي دی، هغه مذهب ته څه ضرورت لري؟ خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اسمانو کې جسدي او بدني ملاقات ورسره وکړي، نبي ولیدي، صحابي سو، صحابي مذهب ته څه ضرورت لري؟ استغفر الله. د امام صاحب پلار د چا په مذهب و؟ د امام صاحب پلار
دا سوالونه دي یو څو شیان یې سره راټول کړي دي. د امام صاحب د پلار مذهب به هم در وښیو، د عیسی علیه السلام چې کله په آخري وخت کې راکښته سي د هغه لار به هم در وښیو. خو یو عادت باید تاسو پیدا کړئ، هغه باید حقې خبرې ته تسلیم سي. اوس نو په زرهاو علما کرام تېر سوي دي. د امام صاحب په حالاتو کې دا یوه خبره راځي، بس نو دعا کومه. 4,000 تابعین امام صاحب استادان لري، 4,000 تابعین. او تابعی هغه چا ته ویل کېږي چې صحابي لیدلی وي، او کم څوک چې صحابي وویني هغه به د الله رب العزت د باطل څخه خامخا محفوظ ساتي، حفاظت به یې کوي. 4,000 تابعین امام صاحب استادان لري، شیوخ لري، او امام صاحب خپله محدثین و مفسرین شاګردان لري. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په ژوند کې برکت واچوي، الله دې ستاسو په ژوند کې برکت واچوي. تاسو یقینا پر الله ګران یاست او الله ته محبوب بندگان یاست چې خبره مو واورېدل او په خپل مذهب باندې سر خلاص کړئ، پوه یې کړئ، ځانونه پوه کړئ. دا چا سره هره خبره مه منئ. اوس هغه وخت نه دی، تحقیق ته ضرورت شته، پلټنې ته ضرورت شته، تلاش ته ضرورت شته. نیټ الله رب العزت درته مهیا کړی دی، ورکه دا خپله مسله. علما کرام الله درته پیدا کړل، مدارس د الفتاوی الله درته پیدا کړلې، کتابخانې الله درته پیدا کړلې. بیا نو د 400 د تړي فیصلې مه کوه، بیا نو د هرات بازار د 3 غزي فیصلې مه کوه، بیا نو د ارګ بازار د پیاز د پټاټو فیصلې مه کوه. راسه میدان ته، که میدان نه وي نو بیا دا خبرې باید شاته سي. موږ خو دا خبره په ډاګه کوو، په وضاحت یې کوو چې دا لار حق ده، پر دې باندې اسلاف قرباني ورکړي دي، په دې باندې زیر سوي دي. دا یقینا زما دپاره، زما د مور او پلار لپاره، زما د دوستان لپاره د افتخار ځای دی، زموږ د دغو مخلصینو ورونو لپاره د افتخار ځای دی چې دلته راځي او په دې مذهب باندې الله رب العزت مشرف کړي دي. الله رب العزت یو موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.